حدیث مبارک کی راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي توفة المؤمن الموت د مؤمن مرګ چې نیک انسان د مؤمن مرګ دا د الله رب العزت طرف نه تحفه ده چې مؤمن له مرګ راشي الله رب العزت سره ملاقات وکړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات وکړي د مؤمن مرګ دا تحفه ده لیکن چې مؤمن خو یې کنه مسلمان خو یې دیو جنا مرګ با اچانک راځي هر وخت پتا بیدار اوسېږي هر وخت په پاودس کې هر وخت په دغه رنګ د حرام او د پیسو نه پاک ځان ساتي ځکه چې تعالی مرګ راشي پتا باندې خلکو پیسې پاتې اسنه چې تعالی مرګ راشي پتا باندې الله رب العزت حق پاتې نو به دومره زیاته به ورسي چې باغزه کې نه د چا شفاعت قبلېږي چې ته پیسې به ورکې چې سفارش ته وشي نه څوک داسې شته چې پلانې به لراولم صرف یو به الله رب العزت نو که به تا د بنده حق والی نو بنده حق الله رب العزت نه معاف کوي دې د وجې نه په هر وخت کې به داسې اوسېږي چې ځان به هر وخت مرګ ته تیار ساتي خپل حساب په خپله وکړه د مرګ نه مخکې خپلو اعمالو وزن د خپلو نیکو وزن مخکې وکړه هغه نه چې خلک ولاړ او الله رب العزت ته وفرمایي چې دا پلانې ګناه دې کړله هلته له بیا وزن کوي نو مخکې حساب وکړه حساب کولو نه مخکې وزن وکړه د وزن کولو نه